बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मोहम्मद रिजवान ने वो काम कर दिया जो कि यकीनी तौर पर क्रिकेट के मैदानों में जो किया उससे कई ज्यादा बेहतर है। वो काम क्या जिसमें दुनिया के कोने कोने में पाबंदी है और हत्ता के सऊदिया में भी पाबंदी आयद हो चुकी है, मगर मोहम्मद रिजवान ने कमाल कर दिया। वही काम क्या जिस पर भारतीय मीडिया चिल्ला रही थी कि मोहम्मद रिजवान मुजाहिद है, जिहादी है, फलाह है, ये है वो है। वो वीडियो भी आखिर में आपको दिखाएंगे, मगर तफसील में जाने से पहले आप मोहम्मद रिजवान के लिए कमेंट सेक्शन में कोई बेहतरीन जुमला जरूर लेके साथ ही साथ मुख्तसर अंदाज में मैं आप भाइयों को समझाता हूँ, मतलब के बताता हूँ, फिर आगे आप वीडियो खुद देखें। कौमी टीम के विकेटकीपर बैटर मोहम्मद रिजवान की दावत तबलीग की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफार्म पर 29 साल मोहम्मद रिजवान की एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें उन्हें पश्तो जबान में दावत तबलीग करते देखा जा सकता है। अलबत्ता वीडियो से मुतालिक ये तस्दीक नहीं हो सकी कि आया ये वीडियो कब की है। आप वीडियो देखे, वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक जरूर करें। مونږ اصل کې د الله جل جلاله قدم نه دی اغسته او موږ زم دا کار نه کیږي دا کار نه کیږي دا کار نه کیږي یره ته الله جل ته مخې ته وجه الله بخښه کولی شي ته د الله جل په ذات باندې غیرت وکړه. الله غیرتی بادشاہ دی، ورا ول ورا دی، کن فیکون دی او وحده لا شریک دی. نو ایسه وسو بل څوک نشته دی. ته الله پاک را پیدا وکړه، ته بیا ګور چې الله پاک سره څه کولی شي. نو موږ به چې کوم نسی وته دا زم اسباب په دې به کې نه ساتو، ځکه چې آزاد فرمایي کنه چې اسبابونه انکار کول ګناه ده او په اسباب باندې یقین ساتل الله کفر دی. مونږ کرکټ وکړو صرف دې لپاره چې یار فټنس او جمعه مختلف نیتونه بګرایي. جیم کو په دینه ته ګوچار کله جهاد وروش موږ حاضر دي لپاره. مونږ جیم کو کله دین کې بس روز وروش ما و چاته مونږ جهاد جیم دې لپاره کو کله زموږ مرګرو تارونو ته کوم دغه اساس وغیرہ نو مکه زوري دا اوچت کوم زدا هیلپ وکړو. د هر شي خپل نیتونه چینج کو. د ارسه بالا از دقیق چې الله په لار کې د نیتونو معاملات بالا بسین کې راځي چې د الله په لار کې نو په یار او روشندان قوم لګي دا نیت هم د هوا په راشي وغټ نیت دار چې یار اذان په اورم نو دا وای کې ډیر فرق شو. خدا په لکه چې الله په لار کې وځو ان سوینګ او سوینګ بیٹ نیول لاشي نه لا کوچل تر ازو پیسې په لګي وخت هم لګي خپل ځان په لګي درشي نه لګي بیا اگر ازمت سیوینګ سوینګ مز دکی او اوټ سوینګ مز دکی بیټسمن دنه بار هغه پاک سپټولر سیز دکی ورې چې درونه شي نه په لګي خو شکل د الله په لار کې وځو چې خپل ځان مو لګي پیسې مو لګي وخت مو لګي بیا ونیتونه معلومیږي مونږ ته بیا و چې کوم نه چانه پریشر نه لو چانه باقي کو موږ ټیم به ډایرکټ موږ سودري کو بیا زم کوچ زه کینو کوي چې خو اکثر خبره کوم چې زم امت امر بالمعروف و نهي عن المنکر کار ملاو شوی خط طرف ته بلل بدو نه منې کول او دی وخت کې زم کوچ است وړو کنه ول الله جل دا کار لګیا دي ځکه چې ماشوم د وکړه مخبل کوچ هغه دا نه وي چې ته غلطه وکي همیشه له خشي خې لګیا دي چې د څه کو دا بجې شي او خط طرف ته سوچ کوي دا زم د امت کار دی سره امر بالمعروف و نهي عن المنکر دا زم د امت کار دی. زم مقصد دا دی دنیا ته دراتلو او کوچز کوالټي دا کار کوي خود دا اوس فل مایند چې کوم کوچینګ کوي دا دین طرف ته مړول دي چې رسې په خپل محله کې چې کوم ځکه قادر سے الله جنت خوغي پرې سے الله جوانا سے جنت خوغي ځان نو دا دی باندې حق ته بل روډ د پاره د جنت خوغي د خپل جهنم نه بچ کی دی غواړي بلم جهنم نه بچ نو ډیره پاره د الله په لار کې وتل شي نه زده شي